أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. سورة النساء. دا ترتیباً د سورتونو د قرآن نه څلورم نمبر، په نزول کې 92 نمبر. بعد الممتحنه وقبل زلزال. بعد الممتحنه وقبل زلزال ترتیباً د سورتونو قرآن نه 4 او په نزول کې 92 نمبر. سیندی رحمت الله علیه د دې په موضوع د صورت کې یو څو خبرې لیکي. هغه وایي اجتماعي اور معاشرتی زندگی کے قواعد اور تربیت. اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے قواعد اور تربیت. اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے قواعد اور تربیت. اور دویمه خبره پکې لیکي چې اجتماعی اور اقتصادی قانون کی ضرورت. اجتماعی اور اقتصادی قانون کی ضرورت. اجتماعی اور اقتصادی قانون کی ضرورت. اور درم لکھی جو صورت میں اجتماعی زندگی کے ضمنی قوانین. صورت میں اجتماعی زندگی کی ضمنی قوانین. صورت میں اجتماعی زندگی کی ضمنی قوانین. ادارنگی د سورت بقر د مضامینو نه اعاده ردی کی. سورت بقره کې مضامین سے اعاده او اعاده رسی شده د امور انتظامیو. د امور انتظامیو نو دا تخصیص بعد التعمیم شو. د سورت بقره د مضامینو اعاده ردل کی د امور انتظامیو نو تخصیص بعد التعمیم. الته کې اصلاح د نسوارو وا مخکې صورت کې دلته کې اصلاح د عالم شو. الته کې اصلاح د نسوارو او دلته کې اصلاح عالم نو دا تتمه شو د مخکې صورت دغه تتمه شو د مخکې صورت دغه. خلاصہ دې صورت کې دوه حصے دي. خلاصہ دی صورت کی دو حصے دي. اول حصہ کی 14 احکام برای رعیت.
پبلک دپاره 14 احکام او دویمه حصه کې 11 احکام دپاره د راعي او د اولې حصې نه وروستو مسله توحید دویمې حصې نه وروستو اعاده مسله توحید اولې حصې نه وروستو مسله توحید او دویمې حصې نه وروستو اعاده مسله توحید په درمیان د دواړو حصو کې په دو احکامو د رعیت په درمیان د دواړو حصو کې په دو احکامو د رعیت او په یو حکم د راعي تفسیره په درمیان د دواړو حصو کې په دو احکامو د رعیت او په یو حکم د راعي باندې تفسیره په یو حکم د راعي تفسیره ابتدا کې تخویف اخروی او درمیان کې د اعتراض جواب چې قرآن ولې دفعتن نه نازلېږي آخر کی اعاده مسئله وراثت برای مراعات النظیر درمیان کې اعتراض جواب چې قرآن ولې دفعتن نه نازلېږي په آخر کې اعاده مسئله رسالت په آخر کې اعاده مسئله وراثت په آخر کې اعاده مسئله وراثت برای مراعات النظیر ځکه چې ابتدا او انتها یو شان شي کنه او نور پکې طبیعي مضامین دي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو اے انسانانو یریږئ د خپل نه هغه ذات چې پیدا کړي تاسو له نفس یو نه او پیدا کړي ستاسو نه جوړی د دې او بس منما او خورا کړي د دې دوړو نه سړي ډېر او زنانه ویریږه د هغه ذات نه ویریږه د الله نه هغه ذات تساءلون به والارحام واتقوا الله الذي نو دا باب اول حصه السورت او احکام د راعي بیانې او تقوا ذکر کی د پر تعمیل په احکام باندې نو واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام یو معنی دا ده چې سوال کوي د یو بل نه په نوم د الله رب العالمین سره او دویمه یا سوال تاسو کوئ د دنه نو با زائده شوله نو باب تفاعل په معنا د نفس فعل شو د کاغی کې شرکت کړي نو با زائده شوله نو باب تفاعل په معنا د نفس فعل پنده شیخ القرآن رحمت الله علیه فرمای والارحام او یریږي د قطع کولو د رحمونو نه نو دا برای براعات الاستهلال یو براعات الاستهلال چې د خطبه کې داسې الفاظ ذکر کول چې د مقصود نه خبر ورکوي والارحام
او یریږئ د قطع کولو د رحمونو نه. نو دا برای څه شی؟ براعات الاستهلال، چې د خطبې نه داسې الفاظ ذکر کول په خطبه کې چې د مقصود خبر ورکړي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من سره ان يبسط عليه رزقه وينسى في اثره، او عمرم ډیر شي يوخر في اجله فليصل رحمه. نو صله رحمي دي ساتي. چلته لوي نظام ها جمعه کې پاتې کېږي کوم ځای کې من سره ان يبسط عليه رزقه وينسى في اثره. ينسى في اثره سمانا يوخر في اجله. فليصل رحمه. بخاري شريف روایت. ونبي عليه السلام وی چې داخل بنشي جنت ته قاطع چې صله رحمي قطع کوي. ان الله يقن الله رب العالمين كان عليكم دې بتاسمن رقيبا نگهبان. واتوا اليتامى اموالهم ورکوي یتیمان تمالونه د دې. حکم اول النهي عن اموال اليتامى، ورکوي یتیمان تمالونه د دې امو بدلوي خبيث شي په طيب سره. ولا تاكلوا اموالهم مخرم مالونه د دې د مالونو خپل سره یقینا دا کار حوبا کبیره ګناه دی لوی. وإن خفتم لا تقسطوا في اليتامى. دیم حکم العدل في النکاح. وإن خفتم کتا سوریږئ چې انصاف بنو کې په حق د یتیمانو کې نو فانکحوا نکاح کوئ ما طاب لکم من النساء، هغه چې خوښ یې ستاسو دپاره د زنانو نه دوه درې څلور او که یریږئ چې انصاف بونه کې فواحدة نو فاختاروا واحدة یوې سره نکاح وکړئ. او هغه چې ملکان وي خلاصین ستاسو او دا ډېره نږدې ده الله تعولو چې ظلم به ونه کوئ تاسو. سوال دا راځي چې شرط او جزا کې مناسبت پکاري. نو مطلب دا چې که یریږئ تاسو په حق د یتیمانو کې نو نکاح وکئ نو مناسبت خو نشته. نو مطلب څه؟ که یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کوئ تاسو په حق د یتیمانو کې نو نکاح کوئ د نورو ښځو سره. نو که جنۍ ده مطلق نکاح کول خو د یتیم اطلاق خو په نابالغ کېږي چې بالغ شي بیا خو یتیم نه. نو یو رخصتي ده یو نکاح ده. نکاح خو ته نابالغ سره هم کولی شي. رخصتۍ دپاره بیا بلوغ شرط دی چې بالغ کامله بالغ. نو که ته یتیم سره نکاح کوې او یریږي چې سبب زیاتې وشي نو نورې ښځې کمې دي هغو سره وکړه، یتیمې سره مه کوه. یا مطلب دا هم دی چې ستا کور کې یتیمان پاتې دي او ته ودونو ته ملا تړلې ده ټاکو یې سم. نو دغه یتیمانو خیال ساته په دې ودونو باندې دومره خرچې ولې کوې. یا که یریږئ تاسو چې انصاف به ونه کوئ تاسو په حق د یتیمانو کې په سبب د ډېروالي د اهل و عیال نو ښځې کمې کوئ. کمې ښځې کوئ ګېډۍ ته مه تړئ څه چل کوئ چې خوندونه اخلي. او دا معنا کړله حضرت اکرمه رضی الله تعالی. نو که د ډېرو ښځو حق نشي ادا کولی نو یو ښځه کافي ده که
فانکحوا ما طاب لکم چې خوښ ستاسو د زنانو نه او عادي ځینې دی مثنى دوه تکرار برای عدد داسې نه چې ته مثنى دوه نو دوه څلور شو او ثلاثه درې څو شو شپږ او څلورو 10 ورباع څلور نو اته شو نو څو ښځې شوې 18 نو په معنی ده او نه دی بلکې جمع مطلقه مراد ده و په معنی ده څه او نه دی بلکې جمع مطلقه مراد ده یعنی دوه لکه بازار کې اوسره سودا خرڅي کنه هر څه په دوه هر څه په دوه دا غي مطلب دا نه چې په څلور فإن قفتم كيريغا تاسو الله تعدلوا چې انصاف مونږ کوي فواحدة نو فاختاروا واحدة دغه انصاف اختیاري مراد ده چې صاحب اختیار کې او غیر اختیاري ځکه محبت نظامن د سړي ځکه مینه دیو کسر دی خدای اظهار به د نور خو په مخ کې نه کوي چې نور خو په مخ کې کوي بیا خفقي عدل اختیاري بعد ټول په مابین کې تقسیم برابر او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکان وي خلاف سنه ستاسو نشي کولای نو بیا ترنګ ځان کې ملګاو کنه خپل مناسب ځای ګوره ولی چینار څو کړای تلاسه چي اسمان تخبي مې نو ما ملکت ایمانکم سروک زکه ستا چسکه خوځي کنه چوزي نور څه چل کې ذالک ادنا الله تعالی او دالي د پر تاسو ظلمونه کوي واتو النساء درم حکم اعطاء الحقوق واتو النساء ورکوي زنانو ته صدقات ان نحلا مہرون رضی په خوشالۍ سره مہر دے ندا بول ورکے فإن تبن لكم عن شيء که خوشحال شي خوشحال شو استاز د پاره د شي د مہر نه د خپل طرف نه فکلوا خرا غلهانی ام مریا هنيئا بمزي سره مريئا بيديري ولا توتوا صبام والكم وركي صفاوت ما قبل تلور حكم حفاظت د اموال د صفها ولا توتوا صفام وركي صفاوت مالون استقبل يا مالون داغي التي اغا چې ګرځول الله رب العالمین تاسو له باغی منی قیامن په تصرف تاسو کې نو رزق ورکوي دی لا فیا په دې کې وقسوم جوړه جامه ورکوي وقول لهم قولا معروفا خبر ورته کوي دې ما مال لکه استعمال له صبر وکړه ته لوي شي مستاره پارا ساتو اسباب معیشت اور قومی مال کی تحفظ کی اہمیت
قومی مال کی تحفظ کی اہمیت سندھی سے فرمائے وابتلوا الیتامى امتحان کوئی به یتیمانو من تر دې پورې چې دی ورسي نکاح ته فإن آنستم منهم رشدا نو که محسوس که تاسو د دې نه رشد نو ورکوئ دوی ته مالونه د دوی ولا تاکلوا ومخرئ مالونه د اسرافا د ضرورت نه زیاتې مخرئ وبدارا او په زور سره مخرئ زر زر مخرئ ان یکبروا من ان یکبروا د دې د وجه نه چې دی به لوی شي بیا به تپوس کوي ومن کان غنیا څوک چې غني فلیستعفف ځان دې ساتي د خوراک د مال نه ومن کان فقیرا او څوک چې غریب فلیاکل بالمعروف نخرج بنیکه طریقې سره مطلب دا چې ته د یتیم مال زیر استعمال راولې چې دا خو ضایع نشي نو که سره مالدار دی نو د دې نه د یو روپۍ هم نه خوري او که غریب دی تجارت پې کوي نو خپله دیاړي یې ترې نه اخلي خپله دیاړي ترې نه اخیستی شي لکه څنګه چې عام روټین کې خلک تنخواګانې ورکوي فإذا دفعتم إليهم کله چې ورکوئ تاسو مالونه دې ته مالونه ورکوئ نو ګواهان پې تېروئ وکفا بالله کافي دی الله رب العالمین حسیب عظیموار حساب کوونکی للرجال نصیب مما ترک پنځم حکم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي تقسیم الاموال بالقانون الشرعي د سړو دپاره نصیبونه څه ده مما دا څه نه ترک الوالدان چې پرېږدي مور پلار والاقربون خپلوان وللنساء د زنانو دپاره یې څه ده هغه چې پرېږدي مور پلار خپلوان مما قل منه او کثر مما د هغې نه قل منه که کم وي د هغې نه او کثر یا زیات وي نصیبا مفروضا څه دا مقرر وایذا حضر القسمة اولو القربى دا امر استحبابي او عام مفسرین ورته منسوخ وي سندھی سے فرمائی تقسیم دولت میں غربا کا حق تقسیم دولت میں غربا کا حق اور مساکین کو تسلی دینے کا حکم تقسیم دولت میں غربا کا حق اور مساکین کو تسلی دینے کا حکم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَى کله چې حاضر شي تقسیم ته خپلوان والیتامى یتیمانان والمساکین مسکینان نو رزق ورکوي دوی ته منو د هغې نه وقولوا لهم او وایي دوی ته قولا معروفا خبره صفا وليخشى الذين ويريغا کسان لو ترکو من خلفهم چې پرېږدي وروسته د خپل د دې نه ذریة اولاد ضعیفا ضعافا کمزوري خافوا عليهم یریږي په هغې منې فلیتقوا الله ودې یریږي د الله رب العالمین نه وليقولوا قولا سدیدا وایي د خبره مضبوطه خبره څه چې شریعت موافق به تقسیمي شریعت موافق به تقسیمي ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما یقینا کسان چې خوري مالونه یتیمانو په ظلم نو مال د یتیم دا خوراک به ناجایز نو نور به جایز نه وي دا ذکر د یتیم مراد ترې نه هر مظلوم خو یتیم چونکې اعظم دی نو د هغه ذکر و ان الذين يقنن کسان یاکلون اموال الیتامى ظلما چې خوري مالونه یتیمانو په ظلم سره انما یاکلون فی بطونهم نارا انما یاکلون یقینا دی خوري په خېټو کې نارا اور نو خېټه کې اور نه خوړل کېږي نو اکل فی بطنه املأه انما یاکلون فی بطونهم یقینا دوی نه ډکې ګېډې خپلې مګر د اور نه ډکې وسیصلون سعیدا او زر دا چې لاړ به شي ګرم اور ته یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین
حکم سادس او دا تفصیل د حکم خامس. حکم سادس تفصیل د حکم سادس او دې کې دا مو چې محتممان په کوم داخل دي چې کوم سړی دی طلبه مال خوري دا مو ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم. دلته فزداق مولوی صاحب نو خو خدای دې وبخ دا سره څنګه چې خو یو دی سره راخلاصو سره شابه ملګرتیا کوم په ډاوا شیبه نو هغه وی چې محتمم چې کله خبر کې خو شي نو ملائک په تاسو کې څوک دی په د مدرسې محتمم وی چې بس محتمم او هغه نور تاسو ته مکوای لکه دې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سعید ابن ربیع وفات شوی و دلونه پاتې شوي وي مال تر واغستو دوی راوله نبی علیه السلام ته یې راپورټ وکړو نو دا حکم نازل شو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین کوي زنانه زیات ردونه فلهن الثلث ما ترک دلیل لپاره دوه درېمې دی هغه چې دوی پرېښودې وإن كانت واحدة او که د دې لپاره نیمه او که دا یو وه فلها النصف د دې لپاره نیمه حصه ده. نو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ. سړی مړ شو ابن پاتې شو او لوري پاتې شو مال به درې حصې شي دوه حصې به ابن والی او یو حصه به لور والی. اعتراض دا راځي چې جنۍ قادر په کسب نه ده نو په کار ده چې دا له زیاته حصه ورکړي هلک له کم ورکړي. نو جواب دا دی چې جنۍ کله د پلار په کوري ټول اخراجات په پلار مني او په ورور مني او کله چې دا د سخر کله لاړه شي نو ټول اخراجات د دې په خاوند مني دي. اوس دا ځان له په زوره ډیوټي اخلي نو دا د خپل سرزوري ده که دې منې اسلام څه قدرې مزدوري نه دی ښودې دا هر څه چې ادا کوي هغه خاوند ادا کوي که خیر غواړي هم خاوند پیدا کوي او دې منې څه لازم کړې نه ده داسې نه چې دې لپاره کار و کسب ناجایز دی جایز کاروبار هم کولی شي. اوس د جنکو سکول دی نو په هغې کې ټیچره جنۍ پکار ده که نه یا ډاکټره جوړیږي نو ته خپله ښځه حساس مرض دی چې ډاکټر ته یې ښیه نو په ځای د ډاکټرې ته یې ښکاره کړه نو باید شی نه داسې چې هغه وختي ضرورت وي او جایز وي خو که دا مزدوري نه کوي نوکري نه کوي نو دا خاوند به دې له خامخه پیدا کوي کمري او کچوي که دا کوي نو دا استحسان دی چې خاوند سره ښه کول دي. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. نو دله دوه حصې ځکه ورکوي زوی له چې دا جنۍ چې راځي د واده نه وروسته پلار کره نو اختر شو قدر هم وړي میراث یې یووړ او د خاوند د ښځې د جنۍ د سخر د کور چې څومره خلک راځي خاوند کربانډه کېږي او خاوند خو یو خاوند دی لاړ شي چې دوی پهله چې اوس کې ګوټ کېدن د خواښې سره کېږي یا اوښ سره کېږي خو د هغې به ډېره ټیټه سوره کوي دا جنکی چې کنه او نسبی نه میگه زمون یوصیکم الله فی اولادکم
للذكر مثل حظ الأنثيين. نو مال به دوی سیک درې سیکي دوی سې به واخلي زوی یو حصه لور. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثا ما ترك. سړی مړ شو ښځه پاتې شوله جنکۍ پاتې شولې دونه ډېرې دي 5 دي هر څو چې دي او اخوات پاتې شو 3 نو مال به څلېرې حصې کي. سمون به واخلي زوجه او سلسان به واخلي د جنکۍ 5 جنکۍ د 14 حصې باقي 5 پاتې شوي دا به واخلي اخوات. وإن كانت واحدة فلها النصف او کدا وي یوه نو دې لپاره نصف دی. سړی مړ شو لوري پاتې شوه او اعیاني خورې پاتې شوه مال به دوی حصې کي نیم به واخلي جنۍ او نیم به واخلي اعیاني خور. ولأبويه فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس. أو كيوم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. نو مال با څو حصې کي بال به 6 حصې کي. سدس 6مه حصه چې ده هغه واخلي مور باقي 5 پاتې شي هغه د زوی دي. شپږ حصې شولې مور واخیستله 6مه باقي 5 د زوی شو. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. سړی مړ شو زوجې پاتې شوله مورې پاتې شو او ترې پاتې شو نو زوجې دپاره مال به څو حصې شي 12 حصې به کي. ربع واخلي زوجه ثلث به واخلي مور او باقي هغه د تره مال دی 15 حصې شول 15 د تره شولې او 4 د مور شولې او ثلث ربع د زوجې شوله. من بعد وصیت پس د وصیت نه وإن كان له إخوة فلأمه السدس. او که خورې وانو مور دپاره 8مه حصه ده نو 8مه واخلي مور او باقي د هغې شولې پس د وصیت نه چې وصیت کېږي په هغې سره پس د قرضې نه. آباؤکم پلاران ستاسو زامن ستاسو لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا نه خبر تاسو چې څوک تاسو ته نږدې دی په نفع کې. فریضة من الله فرض مقرر شوی دی چې د الله رب العالمین د طرف نه مقرر شوی دی د الله رب العالمین د طرف نه. ان الله یقینا الله رب العالمین علم ولا حکمت والا دی. الله رب العالمین حکمت والا او علم والا.
ولكم نصف ما ترك، ولكم نصف ما ترك، ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع. مخکې چې یو سړی مړ شو، ښځه یې پاتې شوله، لوڼه یې پاتې شولې او مور یې پاتې شوله، لوڼه او زامن یې پاتې شو. د ښځې مال به څلېروي حصې کي، د ښځې سمون دی 3 حصې به اخلي، باقي 5 جنکۍ دي او دارنګې زامنې دي، نو للذکر مثل حظ الانثیین. او مور یې ده، د هغې سود 6 حصه ده، هغه به ترېنه واخلي. ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. سړی ښځه مړه شوله، خاوند یې پاتې شو، پلار یې پاتې شو، مور یې پاتې شو، مال 6 حصې دی. نو د خاوند دپاره 4 حصه ده او باقي د پلار او د مور دی، 2 حصې د پلار او 1 حصه د مور. ښځه مړه شوله نو خاوند او نور ورثه دي، نو نیم مال له خاوند دی، باقي په نور ورثو کې تقسیمي، په چا اولاد دي نه. فإن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. چې وصیت کی پس د هغې سره پس د قرضې نه. ولهن الربع او د دې زنانو دپاره 4 حصه ده. هغه چې پرېږدی تاسو کني ستاسو دپاره ولد او که یې ستاسو دپاره ولد فلهن نصف، د دې دپاره بیا 8 حصه ده سمن. فإن كان لهن ولد فلكم الربع. مال ټول حصې شي شو، نو زوج ربع واخیستله، ابن باقي واخیسته او پلار سدس واخیسته، نو 3 او 7 دا 10 شو او 2 د پلار 12 حصې شو. ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد. سړی مړ شو، ښځه یې پاتې شوه، اولاد یې نشته، 4 حصه، باقي لوڼه یې دي اعیاني، باقي مال د هغو دی. فإن كان لكم ولد فلهن نصف. او که زوی دی نو بیا د هغې 8 حصه ده. سړی مړ شو، مال یې پاتې شو، نو مال به 8 حصې کي، نو سمن به واخلي ښځه او باقي مال چې دی د ابن دی. وإن كان رجل او کوي یو سړی یورث کلاله، اصول او فروع نه یا ښځه سړی مړ شو، اصول او فروع یې نشته دی، خور یې پاتې شي، د هغه به سدس واخلي، مال 6 حصې شو. دغه رنګه خور سدس به واخلي. ښځه مړه شوله، بیا د دې نور څوک نشته، اصول او فروع، نو هغه هم بیا سدس دی. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. او که زیاتو د دې نه هم دا شریکان دي په ثلث. کلاله مړلی، مال په 13 حصې کي، اختان یې پاتې شوي دي، نو دا ټول مشترک دي په 3 حصه کې. یستفتونک فی الکلاله، نو دا هغه حکم دی.
وإن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد او چې سړی مړ شو اول نه به څه شی کوي تجهیز او تکفین اول نه به څه کوي تجهیز او تکفین به کوي خو دې کې به کفن کې به اسراف نه کوي بیا به قرض ورکوي قرض مخکې دی ځکه دا قرض بیا الله ته شکایت کوي بیا وصیت دی د ثلث نه او بیا اول چې دي ذوی الفروض دي چې د هغې حصې په قرآن معلومېږي بیا عصبه دي دا څوک دي ماباقیه د ذوی الفروضو نه او بیا او که ذوی الفروضو نه وي نو بیا به عصبه ټول مال اخلي او څلور قسمه دي زوی د زوی و ان سفله زوی د زوی و ان سفله پلار د پلار د پلار پلار و ان علا دریم رور د رور زوی و ان سفله څلورم تر د تر زوی و ان سفله بیا ذوی الارحام دي بیا مولا د عقد موالات دی بیا موقر له بالنسب دی بیا موسی بجمیع المال دی او بیا بیت المال دی پنیز دی امام بنیفه رحمت الله علیه او شافعي رحمت الله علیه فرمایي چې د عصبو نه وروستو بیا بیت المال دی بیا نورو میراثیان پکې نشته بیا بیت المال ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل كلالة أو امرأة ولهم أخ وأخت مش بقي يصير مشي كده دا خبر ته ملاوي یورسو کلال خو روري پاتې دی یا خور ده د شپږمه حصه به هغې ته ملاوي وإن كانوا أكثر من ذلك فهم في الشركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ضرر بنشي رسوله يا ضرر بنرسي دا حكم دي الله رب العالمين طرفنا الله علم ولا حكمت ولا ديتا حدود دا الله رب العالمين دي چاچ تابعداري وکړه الله او رسول داخل بکی ولا رباهم تجبي ګلان دراغنه ولې من شوی پاغي او دا پرې دلو من یاس الله او چا چې نافرماني وکړه الله او رسول او تجاوز وکړه په حدود الله رب العالمین داخل بکی اعلی جهنم ته همیشه پاغي کې ادیده پر عذاب درناک دی والتی یاتینا الفاحشة من نسائکم دا حکمی سابع وم حکم محبوس کوي به داسې خلک هغه زنانان چې راتګ وکړي ستاسو نه فاحشې ته من نسائکم د زنانو ستاسو نه فاستشهدوا علیهن حوالاتو کې داخل کړي
فاستشهدوا علینا نو تیر کې په دې باندې ګواهان اربعه منکم څلور خپل ستاسو نه فإن شهدوا که تاسو په ګواهان تیر کړه فامسکوهن فی البیوت نثار کې په کورونو کې تر دې پورې چې وفات کې دی لره مرګ یا مقرر کې الله رب العالمین دې پر لار حكم سراي خذوا عني البكر بالبكر تغريب عام وجلد 100 أو الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلة الشيخ والشيخة إذا زنا فارجموا ما نكالا من الله والله عزيز حكيم. أولنا حكم كوركي سارول دول الله تغلى ربيستر ولا زانيات يانيا منكم فازوما أول حكم دار أغلب چې مذکر مع مذکر یا مع مؤنث داسې عملو کې نفازوهما ضرر ورته ورسوه او از مطلقه ده او مفوضه ده الى رأي القاضي چې څنګه سزا ورکوي کوئی دیوال پر وغړوي وای سيځي د کمره ودنګوي جیل ته ورځوي هغه وخت کې بل مختور کوي خیر سور کوي ځکه ازوهما مطلق دی کنه مستقل څه حکم کوي کنه. او امام شافعي رحمت الله علیه دا قیاس د دې په زنا باندې کو قیاس په څه کو په زنا هغه دا صفحه د ما مشتهاده نو امام احناف جواب ورکړي دا صفحه د ما مشتهى نه ده ځکه دا زیاده فرض ده او زیاده حرس نه ده او دا قیاس په الاسم نه کی او که قیاس په الاسم کې ده نو وی چې جرجیر ته جرجیر ولي وي نعوي لأنه يتجرجر في وجه الأرض في وجه الماء دا سرګړی واخلي سین پغاړه چی د خړ پغاړه چی یا دربونو کې پډانو کې لګیدلی هغه یې چې جرجیر ولي وي ځکه دا زمکه په مخ باندې اپډانو کې راکېږي نو حنفي ولا جواب ورکړي چې ستاګیره هم راکېږي دا هم جرجیر شي کنه دا دې بیا جرجیر وی قاروره ته قاروره ولي وي هغه ځکه چې دې کې او به قرار نشي شیشه کې چوبه باندې کړی کنه ناغه بطنو کا ہے هغه ستاګیره کې او به قرار نشي په کار دې تم قاروره نو قياس في الحكم شته او قياس في الاسم نشته دا مطلق دی په اطلاق جاری کی نو دا مفوض الى رأي القاضي دی هغه شان سزا ولا نشته کومه سزا چې د زانی ده نو مفوض الى رأي القاضي کاغه چې د قتل کې خطر هغه سینته ورته سینته ورته چې کومه سزا ولا مقرر کړي کاغه په خاري سور کې په خاري سور فإن تابا کړي توبه وستلونه کې او کفارجوانما او بکر صدیق په دې خلکو باندې دیوال ورځول ان الله يقين الله رب العالمين کان دې تواب الرحیم زرزر بخلا کېدون کې رحم والا ان الله كان الله رب العالمين كان توابا رحيما زرد بخلا کېدون کې رحم والا دی
انما التوبة على الذين يقينن توبه على الله په الله رب العالمین باندې الا الذين کسان پر يعملون السوء یو کړه ناروا بجارتن پنا پوي سره تفصیل ورته نو معلوم ومن عصى الله فهو جاهل څوک چې نافرمانی کوي خدای جاهلی کوي ثم يتوبون من قريب او بیا توبه باسي دا خلق من قريب د نږدې پوخا د غرغرینه مخکې د غرغرینه فولئک دا خلق یتوب الله مهرباني وکړي الله رب العالمین په دې باندې وکړ الله دې الله پاک علم ولا حکمت ولا ثم يتوبون من قريب من قبل حضرة الموت وخاذ حجر دلو دمرنا حتى إذا جاء أحدهم الموت ودمانا كده تفسير مدارك ذكر التائب حبيب الله التائب من الذنب كما الله ذنب له وليست التوبة زجر سر التخويفنا او نشتره قبول توبه دا کسان د پاره چې کی ناروا تر دې پورې چې حاضر شي تم یو کس لري تمر او دې وسوي چې توبه واسم او نه دا کسان د پاره یمو چې مرشيون کفار په حالت د کفر کې دا کسان تر کړل موږ دې پاره عذاب علیم عذاب درناک یا ایو الذین آمنوا ای ایمان والو اتم حکم ضم تقسیم النساء فی الميراث میراث کې ښځې نشي ورکول یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم نشته حلال ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرا چې تاسو په میراث سره وړئ ښځې په زور باندې دا زما کونډه ده کونډه خو د یو سړي وه هغه مړه شو ختم شو او دې کوستانونو کې زموږ په دې علاقو کې پخوا په دې کونډو باندې مرګونه کېده بل ځکه به چې ته مېړه وکړو او بیا به دا موږ کونډه واده کړو یا موږ له بدل لا کوو یا به څه کوو یا به څه وایم به جوړو ځوانې جنې به کونډه شي او بل څوک به نو بوډا سړي له به ورکړو دا زموږ کونډه ده لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن عموما کوي دوی لره لتذهبوا ببعض چې واخلي بعضې هغه څه آتیتموهن چې تاسو ورکړلی دوی ته الا ان یاتین فاحشة مګر که دوی وکړه ناروا مبینة ښکاره نو بیا به څه کې فالخلع جایز فالخلع جایز یو خلع جایز ده فالخلع جایز او کلیغي کوي د دې سره بالمعروف په نیکې طریقې سره تاسو که بد ګڼئ یو شی د دې نه آسان تکرهو امید دی تاسو بد ګڼئ یو شی ګرځولي الله رب العالمین ستاسو دپاره په هغې کې خیرا کثیرا خیر ډېر وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج او کراده وکړه تاسو د بدلول د یو تن په ځای د بل باندې د یو واده په ځای د وآتیتم او ورکړي تاسو یو کس د دواړو ته قنطارا خزانه فلا تاخذوا نو مخلئ منو د هغې نه شیئا یو شی څه اخلئ د هغې نه بهتانا و اسم مبینا په ظلم سره او په ګناه ښکاره سره اتتخذونه څه اخلاقي لره بهتانا و اسم مبینا کیف تاخذونه څنګه به اخلئ عمر صاحب یو ځل خطبه ویله چې مهرونه کم کړي حضرت خوله پاڅېدله آخر صف کې ناسته وه وی چې خدای پاک وایي چې وآتیتم احداهن قنطارا عمر صاحب غلی شو خو لکه مطلب دا
چې دا د وسه پورې خبره ده. یو سړي وس نه وي نو ته یې خامخا مال دېرش تورې سونه به کوې. وکیف تاخذونه څنګه به اخلی وقد افضى بعضکم الی بعض یقینا رسېدلی بعض ستاسو الی بعض بعضو ته د دې نه مراد جما ده فایده اخیستل. واخذنا منکم میثاقا غلیظا اخیستلی موږ تاسو نه میثاقا غلیظا وعده محکمه عقد نکاح. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء حكمي نهم حكم النهي عن النكاح المحرمات. المحرمات سر نکاح حرام ده. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. نبی علیہ السلام زمانہ کی اطلاع راغله یو سړي میرې مور سره نکاح کړی. نبی علیہ السلام فوج لګي ولاړ شه د مردار کې میرې مور سره څنګه نکاح کړی. نه دی حلال و نکاح مه کوئ هغه چا سره چې نکاح کړی او سره پلار نیکه ستاسو من النساء زنانو الا ما قد سلف مگر چې مخکې تېر شوي. یقینا دا کار چې دا فاحشه ده وساء سبیلا ناکاره لار ومقته د غضب کار دی. وساء سبیلا ناکاره لار ده. حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شوي په تاسو باندې میندې ستاسو وان علا وبناتکم جنکۍ ستاسو وان سفلا واخواتکم اخویندې ستاسو وان سفلا وان علا هم وعماتکم او تروریان ستاسو د پلار د طرف نه ماشوګانې چې ورته وي. وخالاتکم خالاګانې ستاسو د مور د طرف نه توریانې. وبنات الاخی او ورېرې ستاسو جنکۍ د رونو ستاسو. وبنات الاخت او جنکۍ د خویندو ستاسو وان سفلا خورځئ. امهاتکم اللاتي ارضعناکم او میندې ستاسو هغه تاسو له رضاعت راکړئ. اگر که یو چوپي که دو ځلې چوپلي که په پیاله کې اچولي او څکلي نو دا رضع نه شو خو دوه نیمو کالو کې یو الک دا الک دی د دې زنانه په وخوړه د دې زنانه ټوټل بچیان که لوی دي که واړه دي په دې الک حرام. او د دې جنې سره خوړل ده نو دا جنې خو پې حرامه ده خو د دې اولاد پې ټول حرام دی. خو د دې الک بل رور دی ده نه دي خوړلي د دې جنې سره نکاح کې نه کولی شي ځکه د مور پې خو نه دي خوړلي. که دې جنې بې د دې الک د مور پې خوړلي دي نو دا جنې د دې الک په ټول اولاد ورونو باندې او باندې حرام شو ځکه دې جنې هم د بل طرف نه پې خوړل. و امهات نسائکم او خواخان ستاسو او میندې د زنانو ستاسو ربایکم اللاتی او پرکټه ستاسو من نسائکم د هغه زنانو ستاسو نه التي دخلتم بهن چې تاسو دخول کړی به هغې سره. یو زنانه ده تا ورسره نکاح وکړو او دخول یې ورسره وکړو او د هغې سره جنۍ هم راغله د بل خاوند دا جنۍ درمونه حرام اوس تا دې ښځې سره دخول نه دی کړی او اچانک ته دا لور ولیده دا دې دخول خو نه دی شي دې نه دې غدان قراره کړو هغه دې واغسته نو بیا اخیستی شي. خو که د لور سره د نکاح قدرې وکړو که دخول شوی دی او که نه دی شوی نو مور پې حرامه ده. پوه شئ نکاح البنات تحریم الامهات نکاح البنات تحریم الامهات او دخول الامهات بیا تحریم البنات دخول الامهات للتحریم.
نو دا ځینې خلک هوښیار خلک چې که نه دوی دا چڼې خپل کور ته نه پرېږدي دا چې لږ لوی شي قدوري مدري ویلې خلاصه ویلې نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أو خزي د زامن استاسو هغه زامن چې ستاسو خپل زامن وي من أصلابكم أصلاب جمع د صلب چې ستاسو نه پیدا شوي وي وأن تجمعوا بين الأختين هغه چې دا جمعوالی راولئ په منځ د دوو خویندو کې یو ښځه ستا ژوندی ده ته د هغې د خور سره نکاح کوې نو دا حرام هغې دپاره هله جایز کېږي چې یا مړه شي یا مطلقه شي الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تېر شي او یو مسله بل هم واورئ یو سړی دی العیاذ بالله یو ښځې سره ناجایز تابع او هغه ښځې نه جنۍ پیدا شو او د دوم دا شور یقین دی دا ښځې هم دا یقین چې دا جنۍ د ده نه پیدا نو دا جنۍ د ده په اولاد باندې حرام شوی دی او دی خپله لور هلته کې ورکړي دا هم ناجایز الا ما قد سلف مګر هغه چې مخکې تېر شوي دي ان الله يقين الله رب العالمين كان غفور رحيم بخون کې مهربان دی والمحصنات من النساء واده شوي زنانه محصنات دو معنی دي پاک دامنې درې معنی دي پاک دامنې